أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى قسم دې پستوري کله چې هغه ډوب شو ستاسو ملګری نه بیلاری شوی دی او نه په غلطه لار روان شوی دی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هغه د خپل نفس د خواهش نه خبرې نه کوي دا خو یو وحیدا چې په هغه نازلول کیږي هغه ته یو زبردست قوت والا تعلیم ورکړي دی چې هغه ډېر د حکمت خاوند دی وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هغه مخامخ راغې ودرېدو په دا حال کې چې هغه د افق په اوچت غاړه وو بیا نږدې راغې او بر په هوا کې ودرېدو ان تر دې پوري چې د دوو لیندو برابر یا د دینه سکه فاصله پاتې شو پس دا غینا هغه د الله بندتا هغه وحی ورسوله د کمی رسول چې داغه په ذمہ وو ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى هغه چې نظر ولیدل په هغه کې زړه دروغ شامل نکړل آیا استاسو دغه سره په هغه څه جګړه کوي چې هغه پسترګو ویني عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى او یو ځل بیا هغه د سدرة المنتهى په خوا کې هغه ولیدو چې هلته ورسره جنت المأوى دی إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى او په هغه وخت کې په سدره باندې راخورېدل چې راخورېدل نسترګو برېخې دي او نه د حد نه واوړې دي او هغه د خپل رب لوی لوی نخي ولیدلې أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى اوس دا لګوای چې آیا تاسو چری د دې لات او د دې عزا او دریم د یوې بزرګي منات په حقیقت باندې سغور هم کړي دي آیا ځامن تاسو د پاره دي او لونه د خدای د پاره دا خو ډېر د بنصافۍ تقسیم شو إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فاصل کې دا نور هیڅ نه دي بس تش یو څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلان نکونو اخودلې دي الله د دې لپاره هیڅ سند نه دی نازل کړي حقیقت دا دی چې دا خلک تش په وهم او ګمان پسې روان دي او د نفس د خواهشاتو مریدان جوړ شوی دي حالکه د خپل رب د طرفنا هغه ته هدایت راغلي دي أم للإنسان ما تمنى
فلله الآخرة والأولى. آیا انسان چې سغواړي داغه د پاره هم هغه حق دی؟ د دنیا او د آخرت مالک خو خاص الله دی. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې څومره ډېری فرښتې دي، داغوی سفارش هم هیڅ پکار نشي راتلې تر څو چې الله د یو داسې سړي په حق کې د سفارش کولو اجازت ونکړي چې داغو د پاره هغه درخواست اوریدل غواړي او داغو خوښوي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حکم خلق چې اخرت نمني هغوی په فرښتو باندې د بزرګو خزو نمونه دي، حالکه د دې معاملې هیڅ علم هغوی ته حاصل نه دی. هغوی صرف په ګمان پسې روان دي او ګمان د حق په ځای هیڅ کار نشي ورکولای. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې زموږ د ذکر نه مخ اړوي او د دنیا د ژوند نه سیوا بل هیڅ مقصد نه لري هغه په خپل حال باندې پرېږدا. د دې خلکو د علم حد بس هم داده. دا خبره ستارب ته خمالومه ده چې دغه د لارینا څوک بیلاری شوه دی او څوک په نیغه لار روان دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. او د ځمکې او د اسمانونو د هر سیز مالک خاص الله دی. د پاره د دې چې الله بدعمل خلکو لا داوی د عملونو بدل ورکړي او هغه خلکو لا ښه بدل ورکړي چې نیک عمل اختیار کړي دي او د لوی ګناهونو نه او د بے حیاي د کارونو نه ځان ساتي سیوا د دینا چې سواړو ګناهونه تر وشي. بشکا ستارب د فراخي بخاني مالک دی. هغه تاسو د هغه وخت نه خپې جنې کله چې هغه د ځمکې نه تاسو پیدا کوي او څو وخت چې تاسو لا د خپل میندو په خېټو کې پراته وای نو د خپل ځان د پاکۍ داوی مکوي. هغه خپې جنې چې په حقیقت کې متقی څوک دی. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا هغه سړی ولیدو چې هغه د الله د لارې نه واوړېدو او لکشان مالی ورکړو او منشو. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. آیا د هغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني
آیا هغه ته هغه خبرې ندی رسیدلی کمی چې د موسی علی السلام په صحیفو کې او د هغه ابراهیم علی السلام په صحیفو کې بیان شوی دی چې هغه د وفا حق ادا کړ ألا تزر وازرة وزر أخرى دا چې یو بار اوچتون کې با د بل بار نه اوچتوي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى او دا چې د انسان د پاره بس هغه سدي چې د کم د پاره هغه کوشش وکړو وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى او دا چې د هغه کوشش به ډیر زر ولیدي شي او د هغه پوره بدلبا هغه لور کړی شي وأن إلى ربك المنتهى او دا چې اخر نه اخر ستارب تر رسیدل دي وأنه هو أضحك وأبكى او دا چې خاص هغه او خندول او هغه او جړول وأنه هو أمات وأحيا او دا چې خاص هغه مرګ او ژوند ورکړو وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى او دا چې هغه د نر او د خزي جوړه پیدا کړه د نطفه د یو ساس کنا کله چې هغه رحم ته واچول شي وأن عليه النشأة الأخرى او دا چې دوباره ژوند ورکول هم د هغه ذمہواری ده وأنه هو أغنى وأقنى او دا چې خاص هغه انسان غنی کړو او جایداد ورکړو وأنه هو رب الشعرى او دا چې هغه د شعرا رب دی وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى او دا چې خاص هم هغه اولنی عادیان هلاک کړل او سمودیان داسې ختم کړل چې په هغه کې هیڅوک باقی پرې نه خودو وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى او دا غوینه مخکې د نوح علی السلام قوم تبا کړو ځکه چې هغه سخت ظالمان او سرکش خلق وو والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا او پاستر شوی کلی اوچت کړل او راغزار کړل بیا یې خور کړو په هغه باندې هغه څه چې تاسو خپې جنای چې سي خور کړو فبأي آلاء ربك تتمارى نو اے انسانا تو به د خپل رب په کوم نعمتونو کې شک کوي هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة دا یو خبرداري دی دړمبو خبردارونه راتلون کې ساعت نږدې راغلي دی د الله نه بغیر بل څوک داغه د فکون کې نشتا أفمن هذا الحديث تعجبون آیا دا هغه خبرې دي چې تاسو په تعجب کوئ وتضحكون ولا تبكون خاندئ او جاړئ نه وأنتم سامدون او پسندرو تماشو دا شاته غورځوي آیت سجدا فاسجدوا لله واعبدوا الله ته سجده ولګوي او بندگی وکړئ